13 ورځو کې د پلار روانو ما نو خزه په مخراله چې خزه په مخراله نو هغه نور خزو او ویلې چې مخ پټکې سړې ده نو یوې ورتوي چې خوري سړې نه ده مولا ده وی مولا او زه په لار اتلم او خندل مې نو ما وی چې دا خورشوي چې دی ته مولا ډو سړې نه ښکاري نو اسه دې خبرې ته تاسو خیال وکړئ چې تاسو ته مولا سړی نه ښکاري نو خدای ته تاسو سړی نه ښکاري ٹھیک شو زه تا ته ولې سړی نه ښکارم زمام یو خوله ده ستام یو خوله ده زمام یو پوزه ده ستام یو پوزه ده زمام دوه سترګې دي ستام دوه سترګې دي زمام دوه خپې دي ستام دوه خپې زمام دوه لاسونه دي ستام دوه لاسونه دي ٹھیک شو تا او ما کې څه فرق دی چې ته سړی او زه نه سړی تا ته په دوه وجو زه نه سړی ښکارم تا سره دولت دی ما سره دولت نشته ٹھیک شو تا انګریزي ویلې دا ما انګریزي نه ده ویلې تا انګریزي ویلې دا ما د خدای قرآن ویلې ده تا سره دولت ته ما سره حدیث د جناب محمد رسول الله ٹھیک شو نو تا ته زنه سړی په دی وجه ښکارم چې ما د خدای قرآن ویلې ده او ما د پیغمبر حدیث ویلې دي نو زه درته نه سړی ښکارم نو تاسو ته په حقیقت کې نه سړی زه نه ښکارم په حقیقت کې نواله تاسو ته قرآن او حدیث ښکاري نو کم قوم چې هغه سړی تاسو سپک ګوري چې کم سړی د خدای کلام او د جناب محمد رسول الله حدیث ویلي ٹھیک شو جی هغه قوم ته به خدای د عزت په نظر وګوري نن پس دنیا کې وګوره شرمېدل قوم د پاکستان نه نشته شرمېدل دا غریبان به هر وخت شرمېده اوس په دې غټو خدای شروع کړي د غلام اسحاق نه رونی و تاسو خیال راغی په دې غټو او په هغه خلقم خدای شروع کړه چې څوک غټو پورې ځان مګي دا ټول بر رسوا د زمانه ګرځي عزیزانو تماشې به درته خایم خوار به ذلیل به اسرم د خدای پرې خدا او د بندا اسرم اختیار کړی قاضي چې بیا ټکه وکړو عزیز داری عزیز سي تاسو په عزیزدارۍ کې دی یو وخت د روټۍ تمه چا نشتا وای شتا تاسو په عزیزدارۍ کې چرته دی یو 500 روپو امید چا نشتا عزیزه چې په دې خپل مټو دی نه غټلی او په دې خپل مزدورۍ دی نه پیدا کړی عزیز سچ زوی دی هم نه پکاريږي په دې زمانہ کې عزیز زه په خور کې اوسېګم زماړو عزیز نشته تربور مم نشته خپلوان مم نشته مور او پلار مم نشته رونه مم نشته او شکر دې چې نشته چې درونو حال ګورم ویم شکر دې چې رور مې نشته چې د خويندو حال ګورم ویم شکر دې چې خور مې نشته چې د خپلوانو حال ګورم ویم شکر دې چې خپلوان مې نشته کپازی دارای کې غریب ویم دلب ورته ښکاری کمالدار ویم نو مال ته بدی غلی د سپو غوندي نازیز داری څه تاسو قمقل نه ټول مر مپین کرلی دي د اپینو بوینم په دماغ کې دي لکه د ګونګټ پشان د غلو روړایم په مزغو کې یعنی عقل در کې ناراضي پوئے گئے نا بلدا چې
اپی میں بند کړه قاضی صاحب امریکا به خپه کیږي امریکا دی خدای خپه نه کوي خو زموږ ماما دی نواز شریف ته وګوره لکه پیغله ښځه چې د پلار په کور زړه شوي داسې خریټه یې ده خو د هغه ماما دی نو خدای په خپه کېده په تاسو یې ډزې نه کولې چا کړې وې در باندې خبره کوئ دیخوا ګورئ دیخوا ما ته پته ده تاسو ښه خلک نه دا یو هغه ناست دی هغه پیریان چې دي پې دا دی ما پسې راغلی زه د علاقو سره مې ورانه ده ښه خلک نه ما ته ګورئ عزیزانو ټول عمر به تاسو باغیان یې دا د مولانا صاحب درته لسټ بیان سن 88 نه دومره حساب او سن 79 نه دومره او سن 90 کې دومره او پلانې او ډینګړې او پټې تاسو خوشحال کړو تاسو بمړ کې خوشحال شوي چې جوړ جنت دغه دی نو چې دې مدد دا مدرسه ده مولانا دا سپیره غوندې بلډینګ دی دام جوړه کړې ده او مولانا صاحب 2 لک آمدن او پلانې او ډینګړې او جوړ دغه جنت دی نه دا جنت نه جنت دا نه دی د یو اهم سړي سره جګړه چې ستاسو په دې شریعت بل کې څه شی دی دا تاسو چې د ضیاءالحق پس خوردې په حلالوي او قوم لم یو ډونګ جوړ کړی دی چې شریعت بلم پیش کړي شریعت بلم پیش کړي په دې شریعت بل کې جنرل نیازی هم سینیټر او کټر پرویز دی کټر پرویزیان هغه خلق دی چې د پیغمبر حدیث ته ډکوسلې وای دي يهوديان دا پرویزیانم په هغه سینټ کې ناس تو شریعت بلم جوړ کې باندې کې څه دي لیکن جی دیت تے او قصاص تے او پلانے دے او پلان مہلاس غسل پکشتا ویچنا زناکار پکانو وشتل سنسارول پکشتا ویچنا شرابیان پا درووال پکشتا ویچنا ملبیا شریعت بل چشے شریعت بل نامی بتا سو ماما ہو رہی دل رونو شریعت بلم پیش کرے پدې ثوابای کې جلسه او شریعت بلم پیش کړی دی نو ما مولانا فضل الرحمن ته مال صدر بوش نم تپوس کړی دی چې تاسو شریعت بل پیش کړی دی دا پاکستان خو د صدر بوش او د امریکای پر رحم کرم یا 200 کاله د پیرنګیانو لاندې او یا اوس د امریکای لاندې دی نو صدر بوش نم تپوس کړی دی چې تاسو شریعت بل پیش کړی اوملیدا دا غدار او بېمانه ملک امید دا غدار و بیمان حکومت دروغجن و کذاب حکومت امید چې د شپې اعلان وکړ نواز شریف چې شریعت بل می پاس کړو او سحر له دومره غټه کټای اډوایزر واغستا عابد اوسه واغستا کنه دومره کټای نو مال په شریعت بل کې قاضي صاحب رومبه شک بداو چې سار له یو خچو براخلی دا شریعت بل خیر مقدمونه شروع را شریعت بل پاس کو مبارک شو ماوی شریعت بل نه ده دا خره واده ده کور مران شه شریعت بل نه ده خره ته بنارسه ور په سر کړی دا لګي او کور اعلان دی دا خزانه ده خراله شریعت بل نه ده
شریعت بل چې پاس شي قومي اسمبلی کې به ښځه مانه کینی بیا نه ښځه به رانه کینی ښځه به په ملک کې وزیره شي شریعت بل چې پاس شي شریعت بل نه دی دا ډونګو مچاو شوی په دې ملک کې د قوم سترګو کې خاورې اچولو دپاره نا مولانا تماوي چې لاس غسول پکې نشته شرابي په درووال پکې نشته زناکان سنگسارېدل پکې نشته نو په شریعت کې خو اهم شیخونه دا درې قرآن ویلی دی چې السارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما غل لاس غوس زناکار سنگسار شرابی په درو وهي نو چونکه حکومت دې 3 کاله د غلو او د زناکارو او د شرابیانو په لاس کې د دوی په لاس کې 3 کاله و دا ویلې د شیخ رشید خبره وی هغه اخو دم دی دم شیخ رشید څه کوي دا د قومي اسمبلی سپیکر دی وګوره راشي ما سره فوټو دی چې د ښځه سره نه ګډي دا د ایوان مشر چې دی دا څنګه گوهر ایوب شیخ رشید خو دم دی تاسو راشئ په صوبه سرحد کې وګورئ د مولانا سره امدادونه هر څه کوئ خو کچرې د پاکستان قانون تر څو پورې شریعت شوی نو او ته د اوقاف وزیر دې مدرسې ته راوستو نو تاسو باندې د ښځې په 3 کاڼو طلاق کې یو نه ولا ورنه کوي تاسو پوه شئ په خبره د اوقاف وزیر سره پیسې ټولې د سود دي دا په بینک کې چې کومې د فکس ډپازټ نه او د سیوینګ اکاونټونو نه کټوتی کیږي دا ټولې سود دی دا ضیاء الحق سیاسي رشوت د مولا د پاره رئیس دی چې مولا په دې خرید کوا دا زمونږ د خاصی کولو د پاره رئیس دی نو مولا تبعی توروږي خوده کنه چې اوقاف وزیرم راشي هغه ورسخار کې یو جمعه تتلو نو مولا ورتل چې وای منستر سه ویا جی صاحب دا ازمکه ستا د خپو قابل نه و او ازمکه جمعه تو قسم په خدای قدر ته وې دا ازمکه ستا د خپو قابل نه و چې تا په قدمونه کې الته چل 2 روپے ورګړي نو دا د سود زکات چې دی دا رئیس ته مونږ د زمونږ خاصی کول د پاره مالا دا د بېنظیري په وخت کې خان بادر چې وزیرو د اوقافو د تنګي دا د 80 کالو نهر اوس یې وګورئ دا سه خویا شوی ټلیفون راته وکړو چې بېنظیره مشایخ او علما کانفرنس کوي تم ولا یو غنټه لراشه او د 100 لک روپو چک درلېګ د 100 لک اولی کیش کا 100 لک والا بیا یو غنټه ل التراش نو ما ورته ویل چې خدای دې هغه کور روان کچ په تنګي کې ما سلويخ کاله په خزو په ډرامي کړی چې د چا خزو او لور بربنده بار ګرځي داغه نه لوی دله چرته مبارکم شدي کارخانو لبم دا چوبري راتل شروع شي خې تماشه وکوي که خیری لا اوس خو خړ پړی بیا به غوړ شي دا بوډاګانم ورولې بیا دا
ځکه دا انډسټریل ایریا بشي که نه دا چوپرې به هم ورته راځي بیا دلته به ډېره لوی آبادي وشي کښې نو ما ورته وی چې ما 20 کاله په ښځو پسې بد ویلي دي زما عقیده او ایمان دا دی چې قرآن ویلی دی چې وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی اے پیغمبرا اعلانو کچ دینا پس بخزی د کور نه بهر نوزی خزی با پا کور کی نوزی د خزی یا کور دے او یا گور دے علماء لکی چی خزی با پا کور کم پا زورا زورا نگردی چی د پڑو آوازم دیوال نبار پردے سڑے وانے نو ماوی چې نن لک په خېټه موړ دی هغې بړوال لوی کار چې دی هغه دا کړی دی چې ښځه یې بربنډه کړه ښځه یې بربنډه کړه بورقه یې ترې لرې کړه او دغه یې وله ورپسې نو هغې داسې چل کړي او داسې روان قسم په خدای چې ته ځان بچ نه کې در باندې در خوري والکا ما ته وګورئ نن په دې ملک یو ډونګ مچاو دی یو ډونګ مچاو دی چالا ظلم شوی دی څه ظلم شوی وی هغه د سردار شوکت حیات نور سره ظلم شوی ما ته ګوره ما وی څه ظلم شوی تاسو د ګدون کې قصابان شته وخت خرڅی کړي چې تو ورته وای چې د کیمې غوښه راکه سره او تک کثرتی کدل درک او داسې دی روانه کړي په بازار کې روانه او ناګنه په سپي ورټو باغوا یا په د پاس نه ټپوس راټو نو ګناه د سپي او د ټپوس تک ګناه ستاله ها سړي چا ګناه د رښتیا کوم کلی وخه والا نه د دې سړي ګناه ده چې دا چا لاس کې وخه والا غریب قصاب دغه دمو وخه والا وځي ها دی خو ګوره ګناه د چا ده د دې سړي ده کنه چې الکا سرتی کا وخه دې بربنده ولي نیولې کتا بربنده نه وای کاغذ یا کپڑا کې تاو وای بیا سپي په نه راټوپ کولو نه په ټپوس راټوپ نو ته ما ته وای چې درې منستري کې تاسو بار سره کو ترې نو په دې بس پیو ټپوسان نه راټوپ نو ګناه د چا ده تاسو داغه وینا ده کن مینا ده داغه فوټو خو لګو ګورئ او وختي او غټشان شوکت یو شی نو شیطا بار رئیس دیو سپو پی ورطوب کو نو گناہ دی چاہ دا گناہ دی چاہ دا نو عزیزانو عرض میں داو چنن پا ملکی راشے پی خور کے ہو گو رئی تاسو توائمو عزیز دارو اے جی جان راشی کنه کابلای کې درته د بایسکوپونه فوټوانو خې شرمېدلو د چا دي سکار نو چوک د دې لوی بلډینګ شاته سینماګانې چې کمی دي الته د سړک په غاړه د بربنډې ښځې فوټوان
او دا رستو عیسی داسې راایستې ده او مخکې دور او داس راشه دا د چا دی؟ پښتنو پښتون چرته شته؟ لنګو وهئ شرمېدلو پښتانه کوم دی؟ اوس خو وی هغه تیر شو چې مې مینه په غلا غلا کړه، هغه تیر شو چې مې مینه په غلا غلا کړه، اوس په درس جهان رسوا ده په غلا نه ده. هغه پښتانه لاړه چې د ښځو زړې کپړې به هم په ډیران چا نه شوې کتې. اوس پښتون هغې ته وایي چې ښځه د 200 میلو نه بعد وایي. اوس پښتون دې ته وایي. نو پښتانه نه یې ماما پارام کې نه لنګ چې وهی وړي کې بدر ته تکلیف نه، بعد مات بدر کې لګي. تاسو پوه شوئ؟ پښتانه یو مونږه پښتانه پښتو دې ته یو سرمایدار سړی ما ته وی چې مولانا صاحب ته مونږ پسې ډرامې کې ولی مونږ کې څه چل مالوس چل نه دی ولا سفر شته مننه چې څنګه ته داسې زما ستا دوه سترګې زما دوه سترګې ستا یو خوله زما یو خوله ستا دوه خوی زما دوه خوی ستا یو ښځه زما یو ښځه یو فرق دی تا او ما کې وی چې څه مل تا او ما کې دا فرق دی چې زما ښځه زما ده او ستا ښځه شاملات دی. شاملات ځمکې پېژنئ چې دا هر چا پکې ایسئ. نو مال زما ښځه زما ده چې زما کور کې ناسته ده او سپینه بورکه یې په سر کړي چې مړي ژوندي لځي او ستا ښځه شاملات دی. نن ستا ملک د هغه خلقو په لاس کې دی چې د چا ښځې شاملات دي. ښځې راشئ چې په صدر کې درته وښیم تاسو کې چې غټ پښتون کوم ځان ته وایي غټ اتی سنډه او دلته درته راپه زما پښتنو وروڼو غټ سنډه پېښور ته راولې چې لاس نه نیولې بوزم صدر ته او د هغه خلکو ښځې ورته وښیم چې یو سر ښځې ته په 800 روپۍ جوړوي. که د هغوی ښځې مې درته د شپې په 1 بجه د بایسکوپ نه د نوکرانو سره راوتې او نه ښودې دا ګیره به درته کله کړه. نن ستا په ملک د هغه خلکو حکومت نن مونږ خو شرمېدلي یو. یوې مونږ له ساتلی د اوقاف وزیر او سې تاسو له ساتلي. تاسو له چې وزیر راشي ورته ټوکری او زومبی وختي دې ملا دلته ګلونه دغه کړي دا به په ما راشیندل اوس دا ترک دا به په ما راشیندل دا څه شی شو؟ داسې زمونږ جامې پې خرابې چې رنګ پې ولګیا بیا تیزین دا ګلونه تاسو په هر چا شیندئ. مولانا فضل الرحمن صاحب وزه تلي باړې ته نو د دې اپریدو خو زه ما نو د اپریدو دا رواج دی چې کولا پټکې چې دی هغه فضل الرحمن ته ورته سر کو نو هغه اډو کوزولو نه اول ته پکې ګرمي و چې کوزولو نه مال دا پټکې کوسکا په آرام کې نه د اپریدو دا رواج دی. زمونږ دا گورنل نه دی مالې دا د انګریزي چر غوندې ججورې چې راځوړن دي مالې دله هم ورپسې رایي چې باړې ته راشي. اوس پښتنو تاسو کې د سړي زوی نشته چې په دې صوبه کې گورنر لګي چې دا شی راته کېنولې یعنی 3 کاله وشو چې دا شی راته کېنولې. تاسو کې د سړي زوی نشته؟ پښتنو مبارکو
سړي زوی در کې نشته چې گورنر شي د صوبې چې دا د پنجاب شی درته کېنولې ناغه ته مې وی دا پټکې کوس کا دوی یار چا باندې ګولونه مچي او پارچاله پټکې هم ورپسري باغه باریوال ټول خپاو ملزا پریده نه ما ته پته نه ده د تاسو پیژنم اب وہی باہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش باہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش من انداز قدترا میں شناسم و یار څنګه جامې چا غوندې واغونده خو زه ستا د پوندو چال پیژنم ستا پوندې پیژنم نو عزیزانو زه ستاسو پوندې پیژنم پرون منډۍ لګېدلې وه د قومي اسمبلی د ممبرانو منډۍ وه غویان پکې خرڅېده 1 کروڑ 2 کروڑه 1 کروڑ 2 کروڑه زمون مرګري کولاو په سړکو ګرځېده دا لوی لوی کمیسونه یې چولي چا دا جرأت نشو کولی چې ملا ته ورنږدې شي ورته وایي چې دا 2 کروڑه روپۍ د مولا لمن خدای بې داغه پاتې کړې وه که نه وه سرپوش زمونږ رونه دي ښه خلک دی تاسو هم یې که نه پښتانه یې تاسو به وایي مولا هم خرج ویم که نه مولا هم خرج ما ورته وایي چې مولا هم خرج مونږ که خرج شوي یو خو په مسلمانانو خرج شوي یو خدای مرکه خو ستاسو مړی مردار شي هغه وریجې مریجې وخورو په تا خرج سخات والو په تا خرج زکات راکې په تا خرج دا شکر دی چې په امریکا او په هندوستان نه یو خرج ټیک شو مولا هم خرج نو الله هغه غټه ستاسو په سره ماته کړه صوبایي 2 ممبران په تاسو کې هم خرج شو خرج شو که نه اوس به وی دا چې مولا هم خرج دیخوا وګوره ته به تر هغې پورې ما ته ټیزن وی چې ما چولې یو تا نه یې چولې او چې تم ټیز واچې بیا به ما ته ټیزن وی زما خو نری غوندې به چېرته و تا خو سم غرت وکړو مولا هم خرج مولا دیخوا وګورئ چې مولا یا به نه خرڅي دا یاد دی زه د هغه مولیانو دا 4 علماو چې د چا جنازې د مدرسې د کورونو نه وتې وې د شیخ الهند خپل کور نه او د مدرسې د کور نه جنازه وتې وه د مولانا مدني جنازه د مدرسې د کوره وتې وه د مولانا یوسف بنوري جنازه د مدرسې د کوره وتې وه د مفتی محمود جنازه د هغه کوره راووته چې د چیلو د شپول په شان د ټیم خړه دروازه یې وه د پاکستان جرنیلان جنازې ته نه کتل د مفتی د کور په تماشا غلام غوث هزاروي چې په بفه کې مړ شو نو د هغه د کفن دپاره په بفه کې چنده شوې وه زه د هغه علماو خاکفه زه د هغو تابعدار زه په دې لاس تجارت کوم په پاک پېښور کې تجارت کوم او ځان له روټۍ ګټم چا ته مې چې خوښی په دې ډونګه کې ورته د کونینو ستنې وه د اوس خو د سړي نه دا شی جوړوي لاس داسې کوي ټول او شیخه داسې کلاس داسې دا د سړي نه څه جوړوي وای ماما وای څه جوړوي څه تی جوړوي دا شی د سړي نه څه جوړ کی چې دا نه کې د کونینو ډسپوزیبل سرنج
په لاس کې جوړاوه او ګرځوه هر وخت یې د کونینو نه یې ډک ساته خو چې څوک ټک کوي په دا رستو سنبه کې ورته تاسو پوه شوئ په خبره تاسو دوا ده په 43 کاله کې ما 43 منټم د پاکستان حکومت منلې نه ده که په ځان مې د پلار شي او به نه منم تر هغې پورې چې تر څو پورې د پاکستان نه د پیرنګي قانون لندن ته لیږلی نه وي څو پورې چې په پاکستان کې د لارډ میکالې جوړ کړی قانون موجود وي تر هغې پورې د پاکستان حکومت منلو ته تیار نه ٹھیک شو په تاسو کې وګوره د شیخ الهند مشن څو د هندوستان ازادي د باچا خان مشن څو په صوبه سرحد کې چې پیرنګي ورکو او څه کو قرآن آزادو پیرنګي ورکو او قرآن آزادو مونږ ټول داغه مرګري ټول تابعدار چې پیرنګي ورکو قرآن آزادو پیرنګي ورک نه شو کورک شو پر کټی پرېږو قرآن آزاد نه شو د پیرنګي قانون تر ننه پورې پروت دی او د پیرنګي د پرکټو سره تاسو مرګري شوئ که نه مرګري شوئ که نه مبارک هم شه مونږ به تاسو څه چل کولو جنازې به هم ستاسو کولې الله متمم سبی خدای ته واړه جنت ورکړه نیر نریمو خدای دې ته واړه دوزخ ورکړه د خدای کور رانه بیړي غر کړي ته واړه جنت دا پیزان چې پاشو تاسو کې چې مړ یو شي دا پیزان بوزي درې سپارې په وای چې ثابت ختم والا و یا لکه دا علما ناشتي که یو سړی ایمان تیر کړی نی او سپارې ویل څه کې که دا قرآن ورته په سینم په قبر کې کېږي خدای به یې پرېږدي نو ته په اخوټ کېدلو وریجو خدای دوکه کې او چې 3 سپارې په ما ووایې نو هغه 2 روپو باندې ته خدای دوکه کې مونږ سړه کې څه وایو زمونږ دی بلکې ستاسو د ثوابۍ کې دا بعضې دي که نه سقاط نشته او سقاط شته یو بزرګ پکې داسې دی چې شته سقاط شته داسې غرمبېږي څه بزرګان پکې داسې دي چې نشته حرام شرک حرام ورته مې ویل هلکه په آرام کښېنئ څه سړیتوب څه عقل در کې شته دا مړي خدای اسم نه بخي دا مړي نه بخي نو پرېږده د چا خوار غریب خو پکې کار وشي ظالمانو ولې د دې طالبانو دشمن په ژوند خو دوی ملا لانه نه ورکوي خو چې مړی پکې وشي ډېر ښه شي نرم شي یو 15 روپۍ طالبانو ما سره یو طالب روانو 10 لوټې ورکړی په جنازه کې ما ته مولوي صاحب مالا ویلر د لخپې وغځئ چې مړې مزه ویل مړې دوی ته وایي لوټ ته خو وګورئ کړاکېدار لوټ لوټ ته خو وګوره خدای دې وبخښي مال چې مړی پکې وشي ډېر په داسې خاتونو بخلی کېږي لا زمونږ دی بلکې بل رواج هغه دورک ماما دا څه کوي دا څه کوي وایي چې دا قرآن لاندې او دا پې لږې پیسې کېدې نو چې ویې ګرځې را ویې ګرځې دې ته هیله وایي نو دا 500 نه یا 100 نه 15,000 جوړې شي ګوره خدای غفور رحیم دی مال د ده وس د 10,000 د سقاطو او راوي ویستې 200 بل دا چې ته په دې خطبه کې یو ټکی دی چې د فرض له واجب له سنت له مستحب له منظوراتو
بلکې جميع حقوق د باری تعالی چې لازم شوي په ذمه د دې حاضر متوفا د حين تر بلوغه د وخت تر مرګه پورې خایګي د شان د مسلمان سره چې اکثر به ادا کړی او بعضی به ورځنی فوت شي. یعنی قاضي صاحب کدا ټکه زه د هغه چا متعلق وایم چې ما ته معلوم نه نو ظن المؤمنین خیر لاندې قرازي کنه په مسلمان د خیر ګمان کوه او چې کوم یو د مور نه پیدا یو مړم زما مخ کې شي او پیدام زما مخ کې د داغنه لوی آرامي اډوینه او زه دا ټکه وایم دا دروغ نه وایم نو تنن څه وایا دروغ دي اسنه چې تر په بیا وروسته درامي دا زه دروغ وایم کنه زه نه پیژنم موضوع هم چې یاره کې دې شي مسلمان دې خبرې کړي چر او چې زه ان اولین پیژنم او زه هم خایګي د شانه د مسلمان سره نو دا دروغ دي کنه. نو دی وجنا عزیزانو دا شګې دي چې مونږ هم تاسو ته په سترګو کې اچو او تاسو هم بیوقوف قوم یې مونږ درنه په یو رنگ کې بیوقوف جوړ کړی دی سرمایدارو درنه په بل رنگ کې بیوقوف جوړ کړی دی کدی حکومت ته د ګدون علاقې سره مینه او محبت وې او دای ایمان وې چې دا علاقه پاسمانده علاقه ده دا د آباد شي پکار دوی تدا نو چې کروڑپتیانو ته اربونه روپۍ د بینک قرضې ورکړي نو دا به د غندب خلکو له قرضې ورکړي او کارخانه به د غندب د خلکو په لاس جوړې کړي کدا څه نه و د سلیم سیف الله څخه کار دی چې د کرک نه راغی او په غندب کې چې د کارخانه جوړه کړې ده کنه د سلیم سیف الله خورورا متیازی پلی اخو د صدر صاحب زوم دې کړ څه شي دی انور سیف الله زوم نو صاحب دا د دنیا ماغه خانانو نوابانو له بیا ورکړي عربونه روپۍ بیا قرضې مغوی له ورکړي کارخانه جوړ کړي د منګکوري بچو منګه کا خاورې کنه او خاورې دې پدا کنه امغه خړ وای او خړ پاتې شوي کورې د لوران کو هغه پینم در باندې بند کړ او دلته هم دل صدر نه کړ او دا امنه پی رونی سي رمینی سي او ورته چې د سپیګمو کې د پیزوانه چوم او په سرکو د راکاګم یا په غندون کې به کارخانه چې دي د هغه خلکو جوړیږي چې کوم خلکو باندې دا پین کار بند شوی کدا څه نه ده نو خوار وای او خوار کړی او خدای به نورم خوارای که خیری تو سوایا په ایمان چې قاضي فضل الله نه زما د ماما زوی دی او نه مې د ترور زوی دی او نه مې د چاچی زوی ایس لیکن قاضي فضل الله غوندي په صوبه سرت کې په مولا دنیا کې داسې سر پیدا کړ شتا عرفن مولا نور مونږه ډاله کوي خو په ضربه یضربو پویګو یا په عربي پویګو دې زمونږ نه په ټاپ پدې دې چې دې بهترین قانوندان انګريزي خوانم ٹھیک شو د فلرامان په سر باسو پلانې پکار دې مال ټولو نه مخکې زمانه توبه ده خو په ټول پاکستان کې د فلرامان غوندې سر پیدا کړي داسې جری داسې پوی داسې زکی داسې سر پیدا کړي مونږ ټول به توبه وباسو داسې نډر د ضیاءالحق په مارشالله کې مونږ ضیاءالحق ته تخت و بخت برقرار دعاګانې کولې او فلرامان د ضیاءالحق په جیلونو کې پروتو که نه پروت نن په دې کارخانو کې د هغه خلقو بیسی دي نو زما عزیزانو دې ته سوچ وکئ مدرسه ډېره ښه ده ستاسو په تعاون چلیږي اخیری کې درته یو اپیل کوم پرور ولی که غلط ویم دا علما دې اوس وایي چې ته غلط وی زه به خپل الفاظ واپس والم چې مړی در کې اوس مړی څومره خیراتونه او کلی راغوښتل وغیره وغیره دا ستاسو ملکی رسم دی ملکی رواج هغه پیسې د مړي د خیرات
د مدرسې له پی سپارې والی قرآنونه پې والی کتابونه پې والی مدرسې فنډ کې ورکوي دا به صدقه جاریه شي چې دا ځای تر څو پورې آباد یا الله به ثواب ستا مړي ته قبر ته رسوي ټیک شو کوئ به داسې دا مه وایه چې خلک به څه وایي چې بې ګوره بې کفنه یې ښه دا د ښځو خبرې دا سپینګیري نه دي دوی مې بې ګوره بې سپینګیري ناورګي لږې پستېږي دي خو غاښونه نشته نو په دغه ورځ د دم لږه منوګی غوړی شي بې ګوره بې کفنه یې ښه خو ډېر ښه ما نه رستو زما خیرات چې دی هغه د جومات او مدرسې ته حواله شي ما د خدای 1 کروڑ ځل بې ګوره بې کفنه مړي کفن چې مړي له راوړی هغه پیسې په دې کتابونه او سپارې والی او قرآنونه پې والی هغه د کفن پیسې هم دې ته وقف کوي مړي له کفن خپلې وینځلې جامې او دا خپل څادر ته تاو دا کفن ٹھیک شو کته وی کفن بڑے راوړي ورته نه دا ابوبکر صدیق نه لوی مړی به چرته پیدا شي ها پیدا بشي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وصیت وکړ چې زمر شم خپل لنګ او کمیس او صادر کې می تاو کوي او د پیغمبر په خوا کې می دا زمونږ جامې دا زمونږ کفن دی دا زمونږ صادر دا زمونږ کفن ا د کفن پیسې دی واده در کې راغې دا کټه سری او غټ سری مرا غواړي دا کاډونه ماډونه او سما کر راځه او غډېګا او زتا کر درځه او نکریزي دی او زمزم دی نه خزو مزوله کچرته کوي هغه نه خلاصې دی نه شي تاسو کې چې خزا د شیخ خزي کنه شیخ د ګيري والا خزي او ورته وي چې خزي تنبل منبل مغه غو ګناه ده او ځا جمعات کې کینه ګیره د خوځوا دا زما یو زوی دی لګرمان به په نو باسم زړه په ګډې دوش نو کاغه زړه درنا تختیدا نو هغې له یو دیګ دوه پخې کا باقي عام کلي له روټۍ چې ورکوی په هغه پیسو کتابونه او سپارې والی دا واده چې تر څو پورې واده وي نو الله به پکې برکت کړي ته وایه زما لور به همداسې څنګه ودېږي د پیغمبر نه اوچته لور د چا وه پیدا به شي ته وایه زما زوی ځوان دی یاران دوستانی دي د حضرت علی نه لوی زلمی به چرته و یا به پیدا شي حضرت علی زلمی و او د پیغمبر علیه السلام لور چې وه دا یې ناوې وه نکاح یې څنګه شوی و او ډوله یې څنګه شوې وه د مازیګر ټیم کې پیغمبر نکاح وتړلو د وژغنو شړی ورته په سر واچولی بچیه دا د واده لوپټه ده د کجورو د پاڼو کړی ورته په غوږونو کې واچولې وې دا د واده کالی دي پیغمبر په خپله نکاح د حضرت علی سره وتړلو او جینکۍ ور سره کړې وې دا د حضرت علی کور ته بوځئ ما حضرت علی ته په نکاح ورکړه دا د پیغمبر د لور نکاح شو نو عزیزانو دین نه لرې یئ واده هم د خدای قهر دی او مړی هم د خدای قهر واده وشو بس خلاص نکاح دی ایجاب و قبول دی پلار به په خپله وکړي خلاص مړی وشو خلاص د کلي خلک به قبر وکني که ملا ویلی چې زه جنازه نه کوم بګ اسقاط نشته تاسو له جنازه خیر ملا ته ویل چې را نږدې نشي مړي ته ودرېږه نیت وکړه چې زه د دې مړي جنازه کوم 4 تکبیره ووایه او ځان پسې 2 کسه ودروه 4 تکبیره ووایه هېڅ پکې مه وایه جنازه عبارت د 4 تکبیرونو نه دی 4 تکبیره ووایه د مړي جنازه وشوه ټیک شو که ویل چې دې نکاح کې څه شته نه زه دا نکاح نه تړم خطبه د نکاح دپاره ماماغه ضروری نه ده چې بې خطبې نکاح نه کېږي دیخوا وګوره دا جنۍ ماما ماتا ته درکړې وه او در مې کړه تا قبوله کړې وه قبوله دې کړه ووایه
وای کنه وای قبول کړی مې وا او قبول مې کړه ٹھیک شو د دوه کسانو په مخ کې دا دوه ټکی وای ما ور کړی وا ور مې کړه او دی وای ما قبول کړی وا او قبول مې کړه او دوه کسه موجودي خلاص نکاح شو ٹھیک شو دا نکاح دی او دا جنازه ده دام په پیسې نه لګي نو په اسلام عمره آسان مذهب او ښکلی مذهب د ځمکې په سر نشته هر څه مونږ ځان له پخپله ګران کړي ټول مشکلات مونږ ځان له پخپله پیدا کړي نو د ګدون خلکو ستاسو په امدادونو خو به دا مدرسه چلیږي دې کې اویا اتیا یا سل طالبان بی دانګا بنګا راغلي د بونیر زمونږ یو دوست دی د هغه زوی د بونیر نه راغلی دلته سبق وایي د دې علاقې خلقو بچي پکې شته څومره تاسو نورو باندې راست نه دی قرآن ویل یو سړی جومات ته نه په زور چا نیولی دی او چې جومات ته یې بوتلی خو چې ړومبي مونځ ته یې بوتلی دی لړم چیچلی چې لړم چیچلی دی نو بس کوته کې راغستی او په هغه سړي ریښي دي ما چې تا ته ویلي چې ما پورې مونځ راست نه دی هغه د لړم وچیچلی چې جومات ته دې راوسته تاسو لړم چیچي چې بچي دلته راولي دا قرآن او دین به تاسو نه زده کوئ تاسو مونځونه ټول غلط دا سپینګری در کې اوس یو بوډا را پاسوم چې ته د مترو کې کمی کلمې وایي را پاسوم در کې یو را پاسوم در تاسو په مترو کې څه وایي وای د دې په کې درې ځله قل هو ونؤمن بک دوی وی ولو بلو بکا دا هغه شرمیز منځونه نه در په مونځ کې دا نه پوهېږي چې اودس په څه مات شو په څه جوړ شو مونځ کې سار تبلیغ کې وخت ورکړي خدای ته وګورئ څه ځان دین ته وقف کړي دین زده کړي کلمې نه درځي ستاسو دا منځونه ټول غلط نو غلط شي ته چې په ما باندې د 100 روپو لوټ مات کې او د 1 روپۍ لوټ پکې کوټای ما نه با 100 روپۍ وان یو ستا 100 واړه منځونه کوټه به خدای ته یو څه به په ځان څنګه خلاص منځونه ټول غلط د اسلام لفظ په ترجمه نه پوهېږي چې اسلام څه ته وایي د ایمان لفظ په ترجمه نه پوهېږئ چې ایمان څه ته وایي مونږ ځان ته ایماندار وایو ایمان څه معنا ده په دې نه پوهېږئ عزیزانو په دې اسلام به تاسو خلاصېږئ څنګه په قبر کې دې وجې نه پر ورولۍ درته اپیل کوم چې دین ته رجوع شئ کې نه تباه یئ په دې غم مه کېږئ چې ملا به مې جنازو کې زه به خلاص شم تاسو جنازې چې کم امامان کوي اوس را پاسوم او قرآن کلمه پې تېروم چې تا ته کم مړی مخکې پروت وي ستا دې ځای کې نری غوندې درد وي چې دا مړی دی خدای وبخي کم امام امام یې که درد نه وي دیکھو ګوره انما الاعمال بالنیات جنازه یو عمل دی دارومدار په نیت دی نیت عبارت دی د قصد قلبی نه چې زما پړه کې قصد دا نه چې دا مړی دی خدای وبخي نو هسې دیوال ته الله اکبر وایه که نه ٹھیک شو ما چې ستا کور کې 3 سپارې وویلې چې زه ستا مړي پسې په 2 روپۍ بخم ها نو زما مړو صخرې ته لاس وړی دی دا طالبان ما پوی کړي دي ټول په دې کیسټو کې چې 3 سپارې ووایه خپل مړي پسې بخه روټۍ موټۍ ته وخوره ته په 2 روپۍ په ما مړی بخې نو زما عزیزانو لږ سوچ وکړئ قسم په خدای دی چې په دوکه کې پراته یو لیونی یې ستاسو ژوند د لیوندي خوب دی
او زندگی خواب ہے دیوانے کا، زندگی خواب ہے دیوانے کا، نہ سمجھنے کا اور نہ سمجھانے کا. دا ژوند د لیونی خوب دی. لیونی چې خوب وګوري نه په خپله پې پوهېږي او نه بل پوهولی شي. نو ستاسو ژوند د لیونی خوب دی. دین ته راجع شي، دین زده کړئ، قرآن زده کړئ، حدیث زده کړئ. په قیامت کې لوی پکار به د الله ذات او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت وي. نو چې قرآن د یار نو د الله ذات به د پکار ناراضي، او چې حدیث د یار نو د پیغمبر ذات به د شفاعت نه کوي، نو بیړه د غر کده که نه ده. دا مدرسان وغیره چې ستاسو د کلو کې به امامانی دی د شپې قرآن وایي، که د ورځې اوزګار نه یي، سار مانځه پسې تی وایي، دین زده. نو الله دې توفیق درکړي چې تاسو دین زده او صحیح دیندار شئ او دین سره رابطه او تعلق پیدا شي. بی دینو پسې منډې مه وهه. دولتمندو له چوکري چوکري مه کېږئ، مالدارو له چوکري چوکري مه کېږئ. ته پوه شو په خبره؟ دا مه کېږئ. هغه ورځ د متني زمونږ پېښور کې یو علاقه ده، راله وی چې دا کارم دی دا کارم دی، نه کېږي. مال ستاسو مشر څوک دی؟ ویل ارباب صاحب. مال ارباب صاحب دی. ویل مال هغه ته ورشي که نه؟ ویل غله څوک ورتلی شي؟ مال پرون چې تاسو په شا کړی وګرځولم، او زه څوک وی جي حجرې ته راغلی نو څه م کړی دی. نو خان چې حجرې ته درشي نو ورته ټینګېدی نه شي، که ټیزونه نه وي پوسکی خو ورته اچوئ. او مولا چې درته په قبر ناست یم، نه درته د سړي زوی نه ښکاري، نو خدای تاسو نه سړي کړي. حاملین د قرآن درته سپک ښکاري، نه سپک او ورک شو، او نور به سپکېږي، نور به ذلیله کېږي. نو دین ته د قدر په نظر وګورئ، اهل دینو ته د قدر په نظر وګورئ، نو خدای به تاسو قدرمن کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله. دعا وکړئ چې یا الله د دې ملک قانون قرآن کې، خدایا په دې ملک کې شرعي نظام راولي. یا الله چې څوک یې نه راوستل غواړي ته ورته هدایت وکړي. خدایا که هدایت د دوی په تقدیر کې نه وي نو تباه او برباد یې کړي. خدای د اسلام دشمنان تباه کړي. دعا وکړئ چې یا الله روس ته تباه کو، امریکا تباه کړي. خدای د امریکې مرګري تباه کړي، د امریکې تالیسټ تباه کړي. خدای اسرائیل تباه کړي، د اسرائیل مرګري تباه کړي. یا الله د مسلمانانو بول بالا کې شرم پرده مو ساتي. بچو تم هدایت د نیکیو کې، د خپل قهر او د غضب نم په امان کې وساتي. خدای دا راغلي خلق ټول نیکان کې، خدای د دې ځوانانو په زړه کې د دین درد پیدا کا. وصلی الله تعالی